نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو یو انسان په موس کې سترګې پټې اوساتي او منځو کې نو آیا منځ صحیح دی او کنه، یعنی موس کې سترګې پټول جایز دی او کنه. فقهاو لیکلی دی وکره تغمیز عینه للنهی الا لکمال الخشوع. په موس کې سترګې پټول دا مکروه تنزیهی دی، ناپسندیده عمل دی، چونکه د موس هر یو جز هر یو عمل دا عبادت ته مستقل. نو په موس کې د قیام په حالت کې با د سجدې ځای ګوري او د رکوع په حالت کې با د خپل خپو د منځنۍ حصے ته ګوري، د سجدې په حالت کې با بیا خپل پوز ته ګوري او د قیدې په حالت کې د خپل د جولې ته قتل پکار دی. نو هر یو عمل د مونز هر یو جز دا مستقل عبادت ته. نو کو سترګې پټې شي نو انسان نه دغه مستحبات پاتې شي. البته فقها فرمایي کو یو انسان داسې دی چې هغه وایي زه سترګې پټې کم نو زما توجه ډیره برابر وي، نو کو توجه به د سترګو پټولو سره برابرېږي او کمال خشوع او عاجزي به دې سره راځي، نو بیا سترګې پټول ولا بلا کراهت جایز دی. بلکې بعض فقها وته اولا اور بهتر هم ویلي دي چې توجه برابرېږي نو سترګې دې پټې کی بهتره ده. ولا السلام.